الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا صدق الله مولانا العظيم. زما ډیرو عزتمندو علماء کرامو او د دې علاقې مؤمنانو مسلمانانو زه زیاتې خبرې نشم کولی او یو څو خبرې ستاسو سره کومه. په دې خوشحاله یم چې الحمدلله زمونږ د دیوبندیت د احیاء د دیوبند علماو زمونږ ډیر روان دي. مشران علما هغه موقع په موقع وفات کیږي والحمدلله بیا شاته داسې کسان خدای پاک را پیدا کوي چې دغه مساند دغه داغو هغه د زیونه بیا خدای پاک ډکوي. الحمدلله په دې میدان کې دیوبند علماو کې لوی لوی مفتیان، لوی لوی محدثین او لوی لوی د هر قسم علم لوی لوی علما دا به زمونږ د دیوبند په دې مدرسه کې د دیوبند په فکر کې دا به وو. زما عزتمندو نو زه په دې خوشحاله شوم دا سردار علي ګونی صاحب دلته راغلی و، دی ما چېرته لیدلی هم نه و، خبرې مې هم نه اورېدلې. بهرحال لکه د دا خبرې مې واورېدې د نږدې نه مې ولیدو نو په دې خوشحاله شوم چې د دیوبند دپاره چې کوم کسان خدای پاک چې کوم دی نو چې څومره ځي نو د هغه میدان د راټینګولو دپاره خدای پاک داسې کسان پکې را پیدا کوي. دا پکې یو نوی شخصیت دی الحمدلله ښکلی بیان کوي، خلک خوښوي او بیا د دین او د اسلام د عظمت دپاره خبرې کوي. زما عزتمندو زه به تاسو ته یو څو خبرې وکړم چې احساس ذمهداري چې موږ په زړه کې دا پیدا کړو چې کومه ذمهداري ده د هغې احساس زموږ په زړه کې راشي. زما عزتمندو د نبی علیه السلام د تلو نه وروستو د نبی علیه السلام کوم میشن چې و هغه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د هغه په زړه کې هغه احساس د ذمهدارۍ هغه څنګه پوره کړو. زما عزتمندو موجود نه راشي او داسې خبرې وکړي چې خلکو ته د هغې صحابه کرامو تر دې پورې چې یو آیت د قرآن کریم ووایي چې نبی علیه السلام هغه د دنیا نه تللی دی نو دا یو آیت ووایي صحابه کرام وایي ګویا چې دا آیت اوس نازل شو. زما عزتمندو دغه موقع ډیره سخته وه. د دین دشمنان د دین د دشمنۍ دپاره هر طرف ته ولاړو. دیو سوچ کوو چې دا خو د پیغمبر خصوصیت و، پیغمبر لاړ اوس به چې کوم دی مخکې ته به څه نه وي. زما عزتمندو هغه شخصیت حضرت ابوبکر صدیق نه مقام څنګه سنبال کو او دا یې وفرمایل چې د ټولو نه اول چې کله د صحابه کرام وایي چې کوم سریه او کوم جماعت د جهاد دپاره هغه ولېږل نو په دې موقع کې هغه وایي صحابه کرامو دا مشوره ده چې دا دشمنانو به ډېر دي داسې نه چې په مکه په مدینه منوره باندې دوی حملې وکړي. وی دا پکار نه ده چې موږ بهر وځو، پکار ده چې موږ مدینه راټینګه کړو.
دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلیفہ او دا وارث د پیغمبر دی په دې ځای کې ودرېږي وایي نه وایي کما نبی علیه السلام چې کومه سریه د هغې د لېږلو حکم فرمایلی دی هماغه به ځي زما عزتمندو پای کې دومره خیر او برکت و چې کله دا سریه روانه شي او کله دا بهر د کفارو دا ولیدو چې مدینه خو مدینه ده دیو خو هغه شانتې په هغه تاب و طاقت کې دي او په هغه حیثیت کې دي چې بګم رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مجلس څنګه پرېښی و هماغه شان په هغه توانایي کې دي زما عزتمندو نو د هغې نه هغو دا واغسته دا اندازه دې واغسته چې دا په طاقت کې دي دا موږ نشو کولی چې په دې باندې حمله وکړو د هغه د یو سنت رسول او د پیغمبر اسلام د فرمان د ژوندي کولو دپاره د هغه یوه وینا وه زما عزتمندو زه دې له نوم دم د ذمهوارۍ احساس چې د هغه سره د ذمهوارۍ احساس و چې زما نه پس دا ټوله کډه او دا ټول امت دا پاتې شو اوس دا څنګه سنبالول دي د جهاد میدان سنبالول دي د خلافت دا مقام سنبالول دي صحابه کرام سنبالول دي دنیا ته دین رسول دي زما عزتمندو او دغه شان دي دا سلسله بیا را روانه ده چې د هغه نه پس کم خلیفه دی هغه مخې ته دنیا فتح کیږي حضرت عمر رضی الله عنه دور کې 20 لکه مربع میله باندې هغه حکومت دی اسلام خورېږي حتی چې په مخه باندې د عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه بل طرف ته چې راشي د قرآن د خدمت لپاره د احادیثو د خدمت لپاره د ټولو علومو د احیا لپاره چې هر یو علم نحوه به څنګه سنبالیږي صرف به څنګه سنبالیږي دا به څنګه پاتې کېږي او دا هر یو علم به څنګه ژوندی پاتې کېږي زما عزتمندو په وخت باندې داسې علما وو چې هغو سره د خپلې ذمهوارۍ احساس و امام بخاري رحمت الله علیه امام ترمذي رحمت الله علیه امام نسائی رحمت الله علیه ابن ماجه دا لوی محدثین د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواره واره دا هغه خبرې د نبی علیه السلام دا هغه اقوال دا هغه چې څومره د هغه دغه زما عزتمندو هغه په حدیثو په کتابونو کې راغونډ کړو موږ له بخاري جوړه کړه موږ له ترمذي سنن ترمذي جوړ کړو او دا کتابونه ټول راغونډ کړو او د نبی علیه السلام یوه خبره هغو محفوظه کړه دې ته وایي احساس ذمهداري زه تاسو ته دا وایم چې دا موږ چې یو موږ په کوم دور کې یو زمونږ هم څه ذمهوارۍ دي ایا موږ کې پړه کې هغه احساس شته که نشته موږ به څه کوو موږ داسې خو نه یو چې پیدا شو ژوند هم تېر کړو وړوکوالی هم تېر کړو ځواني مو تېره کړه او بوډاوالی را باندې راشي او ایسته چې کوم دی د دنیا نه رخصت شو زما عزتمندو په ځان کې به د خپلې ذمهوارۍ احساس په موږ په ځان کې پیدا کړو زما عزتمندو د هغې طریقه اوس دا سوچ به کوو موږ د خپل کور نه به والو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي كلكم مسؤول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته هر یو ستاسو هغه د هغه مثال د ګڼو بيزو د شپنکي دی چې هغه خپلې ګڼې بيزې ساتي او د هر یو نه به ستاسو نه به د خپل رعیت د هغې تپوس کېږي زما عزتمندو موږ او تاسو به د خپل کور د وړوکي معصوم د کور د اولاد د خپل کورونو خیال به وساتو یوه خبره تاسو ته دغه کومه نن دا موبایل راوتی دی زما عزتمندو چې کم کار یهودیت او نصرانیت هغه په توپونو او په لویو حملو باندې نشو کولی زما عزتمندو موږ ډېر په اسانه باندې هغه څیز نن زمونږ جیب له راغی او یو عقلمن انسان خو به ځان وساتي د بدو نه دا موبایل به صحیح استعمال کړي زما عزتمندو چې موږ د خپل کورونو خیال وساتو د خپلو بچو خیال وساتو د خپلو زنانو خیال وساتو د خپل اولاد خیال وساتو دا یوه خبره ته کوم چې دا د وخت ډېره غټه فتنه ده دا د وخت ډېره غټه فتنه ده دا درته وایم چې دا د وخت ډېره غټه فتنه ده زما عزتمندو دا مخکې به یو سینما وه څوک به شرمېده تلی به نه شو د ټي وي جنډه به چا په کور نشه لګولی بد به پې ښکارېده اوس داسې په پټه طریقې باندې
او د هغې لپاره دومره اسانیانې راوستې چې څومره اسانیانې ممکنې وې زما عزتمندو کار یې اسان کړو غټې غټې موبایل یې هغه یې ارزانې کړې او د هغې لپاره چې کوم څیز په هغې کې ملاویږي هغه یې ارزان کړو نو خوښې نه ده که نه لږ به د دې خیال وساتو د خپل کورونو به خیال وساتو خوښې نه ده که نه انشاءالله د دې به ډېر خیال وساتو موږ د عالمانو دا ذمهداري ده چې دی د وخت د فتنې نه د خپل قوم خبر کړي زه درته وایم دا هغه عظیمه فتنه ده چې رب العالمین زموږ حفاظت وکړي او زموږ کورونه وران نه شي د ډېرو کورونو داسې اورې په هغو باندې داسې د بې عزتۍ دغه ولګېدو زما عزتمندو چې د هغې داسې دروازې چا نه شي لیدی خلکو د هغې د ستر او د پردې او مقامو زما عزتمندو ډېر داسې خلک وو چې په دې فتنو کې په بې عزتۍ سره مخامخ شو نو خپل خیال به ساتو دې باره کې به ډېر نظر ساتئ خپل ځوانان بچي خاص طور باندې زنانه هغه به د دې نه به ساتئ خوښې ورته که نه دا خبره درته کوم خو دا یې درته وایم چې څنګه چې د جهاد مرکز او دا لوی سنګرونه د افغانستان د میدان ته ګورې چې پای کې دا لوی سنګرونه د افغانستان طالبانو د سر په قربانۍ باندې هغو چې کوم دی د امریکې غوندې د یو لوی طاقت سره وجنګېدو خدای پاک هغو له عظیمه فتح ورکړه دا زموږ د پاکستان هم د خیر ده دا د تمامو مسلمانانو د خیر ده چې په دغه ځای کې دا اسلامي سلطنت راغی زما عزتمندو خو که موږ دا غواړو چې موږ دلته زموږ دین محفوظ شي زموږ اسلام محفوظ شي نو دا اسلام او دین چې محفوظېږي زه دې علماو ته ووایم چې لاول به د علم خیال وساتو چې علم زموږ محفوظ وي زما عزتمندو زموږ علم محفوظ وي نو دې عوامو ته وایم چې دا مدرسه موږ ته راغونډ شوي د دې به موږ خیال ساتو د ذمہدارۍ په احساس کې و دا خبره ده چې دا مدرسه دا میدان تاسو وینئ څنګه چې د ما نه مخکې د مولوي صاحب خبره وکړه دا شړ میدان دی که کالجونه هغه حکومت جوړوي سکولونه حکومت جوړوي تاسو ته پته ده چې د مدرسې سره څه کار هم زموږ د حکومت نشته زما عزتمندو دا مدرسې به دا نوجوانان دا مدرسې به دا سپین ږیري دا مدرسې به دا امت دا مدرسې به دغه خلک دا به آبادوي زما سره به دی او لوز وکوي چې انشاءالله دا مدرسه به آبادو دا د 100 روپۍ شی نه دی هر سړی خپل کور جوړوي هر سړی خپل بیټک جوړوي په هغې کې نه چنده کوي او نه سوال کوي چې د سکول دپاره څوک چندره کوي د کالج دپاره څوک چندره کوي د دې دپاره نو زما عزتمندو چې په اجتماعي طاقت سره موږ دا خپله مدرسه آباده کړو خوښې وده که نه دغه شان دا فضول دا موږ چې کوم خیراتونه کوو په هغې باندې په لکونو روپۍ لګوو زما عزتمندو موږ د هغې د خوارې نه انکار نه کوو هغه په خپل ځای باندې هغه د مړو د ثواب دپاره د ژوندو د ثواب دپاره ډېر لوی شی دی خو زما عزتمندو زه یوه خبره تاسو ته کومه او دا یاد وساتئ که موږ اسلام محفوظ ساتو که څنګه د هغې سنګرونه هغه محفوظ دی نو اسلام دپاره د حفاظت د دین د حفاظت دپاره د علم د حفاظت دپاره هم دا سنګر دی دا سنګر به آباد ساتو دا هر سړی چې کومه توانایي هغه له خدای ورکړي زما عزتمندو هغه توانایي به صرف کړو او انشاءالله دا سنګرونه مضبوط ساتو دا مدرسه به آبادو خوښې وده که نه دا مدرسه به آبادو څوک چې د دې مدرسې د آبادولو لپاره دا نه چې دا اوس 1000 روپۍ 1500 روپۍ 50000 روپۍ راکړي دایمي طور باندې په ځان باندې یو ذمهواري کښېني چې زه به په میاشت کې دې مدرسې له دومره د دې سره امداد کوم دې نه څوک تیار دي زما عزتمند تیار یې که خیر او دا به داسې ګڼو لکه خپل کور خو خپل کور د یو تن ذمهواري دا زموږ د دې علاقې د خلکو اجتماعي ذمهداري ده او یو سوال مې علماو ته کوم د احساس ذمهدارۍ ته چې ذمهداري چې ده یو ذمهداري لپاره مې دا یو د هغې په زړه کې جلن دی د هغې احساس دی چې دی دا پوهېږي چې دا کار زما دی دا به کومه زما عزتمندو نن زموږ علم خرابېږي د علم نه هغه علوم ختمېږي چې کوم په دیوبند کې و د دیوبند نه مخکې و زما عزتمندو د ډېر وخت نه زه ټول علوم لولو الحمدلله په دې حقانیه کې بخاري شریف تفسیر او دا اهم چې کوم دی حصه د بخاري شریف ده دا 6 کاله په هلته ما تېر کړو خو زما عزتمندو
منګه دا وي چې داسې یو مدرسه جوړه شي چې په هغې کې ټول علوم چې په دیوبند کې کوم په زوړ دیوبند کې چې کوم چې دا ټول پکې وي زما عزتمندو نو په پېښور کې د هغې لپاره من جامعه دیوبند په نوم یوه مدرسه شروع کړې ده ابادیانې شروع دي علما ونه راغلي دي ډېر طالبان دي پکې زما عزتمندو که زه دې علماو ته وایم چې دا مدرسه نه هره مدرسه جامعه دیوبند ده زما عزتمندو هغه علوم هغه د منطق علوم هغه د حکمت علوم هغه پوره نحوه د دې نه زه تپوس کوم دا شیشه جامع څه ته وه چې هغې ابتدا تر مرفوعات د مرفوعات وروسته چېرته شروع شوي تاسو نه دې زړو علماو سره چېرته خبرې وکړئ چې دا کوم فالشي دي چې هغه درته ووایي چې زموږ په دور کې دا شی نه و علماو خپلې مدرسې مه شړوئ علم مه کمزوری کوئ زما عزتمندو د دغه کتابونو سره دا کار وشو دا د مثال په طور درته وایم پوره علم حکمت کې یو علم هدایت الحکمت د علماو ته وایم عوام په دې نه پوهېږي د هغې نه مې وه صدرا شمس بازرا دا کتابونه ټول یې ختم کړو یو علم پاتې نه کړو په دې نصاب کې زما عزتمندو داسې یو حشر نشر دی د علم په لحاظ هم کمی دی د عمل په لحاظ هم کې دی کمی دی د عقیدې په لحاظ باندې هم کمی دی دغه مسلمانان دي ښه مسلمانان دي کلمه وایي خو چې کله وخت د اوښ راشي بیا به داسې چا له اوښ ورکړي چې د اسلام سره څه تعلق نه وي سړی حیران شي ستا هغه کلمه چې شوه ستا هغه جذبه چې شوه زما عزتمندو بیا هغه دې خوا د اسلام سره څه کار نه وي اورې داسې پرګه چې کله مسلماني خدای ته قبوله نه ده خدای پاک ته قبوله هغه پاکه په هر لحاظ سره منزهه مسلماني دا د خدای په کار ده په دغې ومن کامیاب یو نو زما عزتمندو زه دې علماو ته سوال کوم چې خپلې مدرسې به دا تمام علوم به په دې کې ورکړو انشاءالله مدرسو کې دا کتابونه کېږي بس دا ژوند دي کوي پوه شي چې دا کتابونه او د هغې نه علاوه زمونږ دا ښکلی ملک دی پاکستان زمونږ ملک دی د دې لپاره هر وخت دعاګانې کوو چې یا رب العالمین زمونږ دا ملک د دې حفاظت وکړي او څومره زمونږ دشمنان دي خور شاته د دې ملک د حفاظت لپاره دا دعاګانې کوو لنډه په آخر کې درته وایم چې ما کوم حدیث تاسو ته ووایي چې کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته دا یو زبردست تفسیر غواړي خو دومره خبره ته کوم چې په زړه کې به د هرې ذمهوارۍ احساس پیدا کړو عالمان به هم سوچونه کوي عوام به سوچونه کوي د خپل کور نه واله مدرسې پورې تر جوماته پورې تر ملکه پورې دا ملک د اسلام په نوم جوړ شوی او په دې کې صرف اسلام خوند کوي زما عزتمندو هغه پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله احساس د ذمهوارۍ که زمونږ سره یې هم دغه لا اله الا الله هم به دا حاکمه وي هم به دغه بادشاه وي قرآن به حاکم وي حدیث به حاکم وي زما عزتمندو احساس د ذمهوارۍ خدای پاک دې زموږ په زړه کې دغه جذبه ژوندی کړي او زه په دغه خبرو اتفاق کوم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين